دوستانو دا مخامخ ویډیو تاسو کتلی شئ چې د خلکو د اغوا کولو لپاره قسمه طریقې اختیاریږي. دې زنانه ته وګوره، دغه رنګې چنګړو په شکل کې د نورو زنانو په شکل کې ستاسو کورونو ته داسې خلک راتلی شي. د ماشوم په کومه طریقه باندې راګیرئ، دا په ما باندې یو قسم لازم و. دا معلومات ما ته حاصل شوي، نو ځکه زه تاسو ته دا معلومات درکوم. دغه شان خلک په بټخیله کې هم ښکاره شي. په نورو علاقو کې دغه شان د دې نه علاوه نور خلک هم پیدا شوي. خو یاد ساتئ، دا یوازې د 8 او د 9 لسو کالو ماشومان خپل ګریب کې اغوا کول او بیا خرڅول، قسمه کوم چې څیزونه دي په دې کې د ضرورت هغه خرڅول په ګران قیمت باندې. دې نه علاوه د 10 کالو کس، د 15 کالو او د 20 کالو 25 پورې دا مسج ماته هم یو ملګري و کس په واتساپ راولګېد چې دغه هم راګیرئ. طریقه کار او ارادات یې داسې دي چې قرآن نعوذ بالله دا مرتد خلک، دا خراب خلک دا قرآن شهید کړي. چې کله شهید کړي بیا پرې نشاور څیزونه، نشه خطرناکه نشه په دغه پاڼو باندې ولګئ. او د قرآن سره خو زموږ مینه محبت دی، نو هغه سړی بوی کوي. چې کله قرآن دغه پاڼه سړی بوی کوي، نو دغه سره فوراً چې کله ساه دلته لاړه شي، نو دغه کس چې کوم دی دا مکمل نشه شي. چې کله نشه شي، طریقې به یې دا ده چې وروسته پسې ګاډي را رواني او په خپل ګاډي کې واچوي په داسې عجیبه طریقه باندې، او بیا یې وړي او دغه کس چې کوم دی بیا خرڅوي او کار څه کوي، نو اغوا کوي. نو د دې طریقو نه موږ ځان وساتو. دا ویډیو ډېره شیر کړو، دغه شان ډېر زیات احتیاط وکړو. خپلو ماشومانو ته وایو چې ډېر زیات احتیاط وکړئ. دا ویډیو خامخا شي.